اوس راځو مونږه د لام تاکید بانون تاکید د ثقیلې داغې ګردان له. نو کم د لام تاکید بانون تاکید د ثقیلې ګردان دی، نو دا مونږه د مضارع نه جوړو، د معلوم ګردان د مضارع معلوم نه او د مجهول ګردان د مضارع مجهول نه. نو په شروع کې به مونږه لام مفتوح راوړو او په اخر کې به مونږه د ثقیلې نون راوړو، او که د خفیفې ګردانې نو د خفیفی نون براوړو. د ثقیلې نون په ټولو صيغو کې راځي او د خفیفی غ په اتو صيغو کې راځي. بیا په د مضارع په کومو پنځو صيغو په اخر کې چې پیش دی نو هغې له به مونږه نصب ورکو، او د وو صيغو نه به نون اعرابي غورځېږي، او د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر د صيغې نه به وو غورځېږي، د واحد مؤنث حاضر د صيغې نه به یا هم غورځېږي، او د دوه صيغې به په خپل حالت باندې وي. البته چې کله د هغې په اخر کې مونږ نون د ثقیلې ولګو نو چونکې درې نونونه راځي نو یو ځای جمع کېږي، نو په هغې کې د فصل راوړلو دپاره به مونږ الف راوړو، د هغې ته الف فاصل وایي. د هغې ذکر مونږ په معلم الصرف کې په تفصیل سره هغه ذکر کړی دی. نو دا ګردان بشي لیبیعن لیبیعان لیبیعن لتبیعن لتبیعان لیبیعنان لتبیعن لتبیعان لتبیعن لتبیعن لتبیعان لتبیعنان لابیعن لنبیعن. بیا د مجهول ګردان لیباعن لیباعان لیباعن لتباعن لتباعان لیباعنان لتباعن لتباعان لتباعن لتباعن لتباعان لتباعنان لأباعن لنباعن. بیا دو خفیفی ګردان دی د معلوم، نو د ثقیلې په کومو صيغو کې چې الف راغلی نو د هغې نه د خفیفي صيغې نه راځي. نو د خفیفي ټولې اته صيغې دي: لیبیعن لیبیعن لتبیعن 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 لابیعن لنبیعن. څلور د تثنیې لرې شوي دي، او د جمع مؤنث غایب او د جمع مؤنث حاضر هغه لرې شوي ده. بیا د مجهول ګردان لیباعن لیباعن لتباعن 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 لأباعن لنباعن. د لام تاکید بانون تاکید د ثقیلې او د خفیفي د معلوم او د مجهول دا کم ګردانونه چې مونږ ذکر کړل هم دغه شانتې ګردان د لام امر او د لای نهي د ثقیلې او د خفیفي د معلوم او د مجهول ګردانونه هم دي. البته فرق پکې دا دی چې په لام امر کې به مونږه د دې لام مفتوح په ځای باندې به مونږه لام مکسور راوړو، او په لای نهي کې به مونږه د دغې لام مفتوح په ځای باندې مونږه لای نهي راوړو. دا خبره یو ځل زه بیا ذکر کومه، د لام تاکید بانون تاکید د ثقیلې او د خفیفې د معلوم او د مجهول دا کوم ګردانونه چې مونږ ذکر کړل هم دغه شانتې ګردانونه د لام امر او د لای نهي د ثقیلې او د خفیفې د معلوم او د مجهول ګردانونه هم دي، خو فرق پکې صرف په شروع کې دی. دلته په شروع کې لام تاکید مفتوح راځي، په لام امر کې به مونږ لام مکسور راوړو، او په لای نهي کې به مونږ ته دغې لام په ځای باندې لای نهي راوړو. البته د امر لام امر کې چونکې د حاضر په شپږو صيغو کې نه وي نو د هغې حکم هغه ځان له روان دي، د امر حاضر صيغې به مونږ ځان له ذکر کوو. مثلا دلته د لام تاکید بانون تاکید ثقیلې د معلوم ګردان دی لیبیعن لیبیعان لیبیعن. اوس ته دې نه مونږ د لام امر د ثقیلې ګردان وکو، نو د دغې لام مفتوح په ځای باندې به مونږ لام مکسور راوړو، نو هغه به شي لی، د الله په ځای به شي لی، لیبیعن لیبیعان لیبیعن لتبیعن لتبیعان لیبیعنان. دا نور شپږ صيغې ته د حاضرو د لام امر نه راځي، او اخرنۍ دوه صيغې دي لابیعن لنبیعن. دقه شانتې ګردان د لای نهي دی، لام مفتوح به مونږ درې کو، ته دې په ځای باندې به مونږ لا راوړو. نو لا یبیعن لا یبیعان لا یبیعن لا تبیعن لا تبیعان لا یبیعنان لا تبیعن لا تبیعان لا تبیعن لا تبیعن لا تبیعان لا تبیعنان لا ابیعن او لا نبیعن. بیا د مجهول ګردان
او د لام امر د مجهول گردان هم دقه شانتی دی او د لای نهی د مجهول گردان هم دقه شانتی دی خو صرف د لام په لام امر کې به د لام مفتوح په ځای باندې مونږه لام مکسور ولګو نو د لام امر گردان بشي ليباعن 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 لتباعن لتباعن ليباعنان لتباعن 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 لتباعنان لأباعن لنباعن لام امر د مجهول په ټولو صيغو باندې داخليږي د قشند گردان به د لای نه شي لا يباعن لا يباعن لا يباعن لا تباعن تر د اخیره پورې وسو د نون خفیفه گردان د لام امر نه چې مونږ وایو نو هغه بشي لی لا په ځای بشي ليبيعن ليبيعن لتبيعن د نور صيغي د لام امر نه دا ناراضي ځکه چې دا حاضر درې صيغې دي نو د اخرانه دوه به راشي لابيعن او لنبيعن او دغه وسو د لاینه نه مونږ دا وایو نو د لا په ځای بشي لا يبيعن لا يبيعن لا تبيعن لا تبيعن لا تبيعن لا تبيعن لا أبيعن لا نبيعن بهذا مجهول نو د لام امر نه وشي ليباعن ليباعن لتباعن 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 لأباعن لنباعن او دا شند لاینه نه بشي لا يباعن لا يباعن لا تباعن لا تباعن لا تباعن لا تباعن لا أباعن او لا نباعن نو د لام امر او د لاینه د ثقلی او د خفیفی چې کم گردانونه دي نو هغه د لام تاکید بانون تاکید د ثقلی او د خفیفی گردانونه کې بشان دي خو به شروع کې دغه د لام امر کې بعد لام مفتوح په ځای باندې لام مکسور وي او په لاینه کې بعد لا وي اوس راځو مونږه په صفحه نمبر 221 باندې د فعل جهد معلوم گردان دي لم يبيع لم يبيع لم يبيعوا لم تبيع لم تبيع لم يبيعنا لم تبيع لم تبيع لم تبيعوا لم تبيعي لم تبيع لم تبيعنا لم أبيع او لم نبيع او بیا دو مجهول گردان دے لم يباع لم يباع لم يباع لم تباع لم تباع لم يباعنا لم تباع لم تباع لم تباع لم تباعي لم تباع لم تباعنا لم أباع لم نباع نو د فعل جهد د معلوم کم گردان دي نو دا موږ د مضارع معلوم نه جوړ کړی دي او تدې چې کم د مجهول گردان دي نو هغه موږ د مضارع مجهول نه جوړ کړی دي نو چې کله په موږ لم داخل کو نو رقم 15 صيغو په اخر کې چې پېشته اغیلا جزم ور کوي د وو صيغو نه نون اعرابي غورځي او په دو صيغو کې عمل نه کوي البته د معلوم کم گردان دی نو چې کم 15 صيغو په اخر کې پېشته نو چې کله لم دغه لا جزم ورکی نو د یا او د عین په منځ کې التقاء د ساکنینو راځي نو دغه یا به حذف کیږي لکه د یبيع تبيع تبيع ابيع نبيع نبشي لم يبيع لم تبيع لم تبيع لم ابيع او لم نبيع او د مجهول په گردان کې چې کله په دې 15 صيغو لم جزم ورکی نو د الف او د عین په منځ کې التقاء د ساکنینو راځي ځکه چې اصل کې د یباع تباع تباع اباع نباع نو چې لم ولا جزم ورکو نو د الف او د عین په منځ کې التقاء د ساکنینو رااله نو الف هم ته حذف کو نو لم يباع لم تباع لم تباع لم اباع او لم نباع ته جوړ شو او د وو صيغونه نو اعرابي غورځول د په دوه کې عمل نه کړي څنګه گردان چې د فعل جهد د معلوم او د مجهول دی دقه شانتي گردان د لام امر او د لای نهی د معلوم او د مجهول هم دی خو فرق پکې دا دی مونږ به لم دری کو تدې په ځای باندې په لام امر کې لام مکسور براوړو او په لای نهی کې به لا راوړو مثلا د لام امر گردان مونږ کو لم يبيع لم يبيع په ځای بشي ليبيع ليبيع ليبيعوا لتبيع لتبيع ليبيعنا البته د اخو کم شپږ صيغې دي د حاضر کم شپږ صيغې دي نو په دې باندې لام امر د نه داخليږي نو دا به پکې مونږه پریدونو دی وجه نه د امر حاضر معلوم گردان دا مونږه ځان لوایو اخرانه دوه صيغې بشي لابيع او لنبيع وس مونږه دا لاینه نه وایو نو دقه شان دي گردان دي خو د لم په ځای به لا راشي لا يبيع لا يبيع لا يبيع لا تبيع لا تبيع لا يبيعنا لا تبيع لا تبيع لا تبيع لا تبيعي لا تبيع لا تبيعنا لا أبيع او لا نبيع وس د مجهول گردان
لم یباع لم یباع لم یباعو لم تباع لم تباع لم یباعنا داسې ګردان دی. نو اوس مونږ ته دینه لامې امر د مجهول ګردان کو. نو دقه شان دی ګردان دی خو شروع کې به لی راشي د لم په ځای باندې. نو لیباع لیباع لیباعو لتباع لتباع لیباعنا لتباع لتباع لتباعو لتباعي لتباع لتباعنا لأباع لنباع او دقه شان ګردان دی. لا نهي د مجهول له لا يباع لا يباع لا يباع لا تباع لا تباع لا يباعنا تر د اخره پورې. بیا لاندې د فعل نفي معلوم او د مجهول ګردانونه دي. نو دا هغه مضارع معلوم او مجهول ده کم چې مونږه قوانین جاری کړو خو به شروع کې صرف لا نفي راغله. بیا د لن ناسبه د معلوم او د مجهول ګردانونه دي. نو هغه د مضارع معلوم او د مجهول ګردانونه دي. خو لن پنځو صيغو نسب ورکړی دی د وونه نون اعرابي غورځولې دي او دوه صيغې په خپل حالت باندې دي. نو دا بالکل واضح دي. اوس راځو موږ د امر حاضر معلوم ګردان لا. نو هغه د بیع بیعا بیعو بیعی بیعا بیعنا. نو دا موږ جوړ کړی دی د تبیع تبیعانی تبیعونا تبیعینا تبیعانی او تبیعنا. نو تا علامت د مضارع موږ په شروع نه وګرځوله او په دې واحد مذکر حاضر په صيغه کې مو عین لا جزم ورکو. نو د یا او د عین په منځ کې التقاء د ساکنینو رااله. نو یم ته حذف کړو نو بیع ته جوړ شو. او دا نور کومې څلور صيغې دي بیعا بیعو بیعی بیعا تدې کوم مضارع و. نو هغه تبیعانی تبیعون تبیعین تبیعانی دا نون اعرابیم ته وګرځوله او شروع کې علامت د مضارع. نو بیعا بیعو بیعی بیعا ته جوړ شو او اخر کې د اخرنۍ صيغه نه مو صرف علامت د مضارع ورځولې دي ځکه چې د دې په اخر کې کوم نون د جمع مؤنث دی. نو دا په هر حالت کې دا باقی وي. نو پورا ګردان شو بیع بیعا بیعو بیعی بیعا بیعنا. وس کله مونږه تدین د ثقيلي ګردان کو واحد مذکر حاضر په دې صيغه کې چې دا کم یا غورځولې و نو هغه به واپس راځي ځکه چې دې صيغه له مونږه په ثقيلي کې او په خفيفه کې فتحه ورکو. نو د ثقيلي ګردان بشي بیعن بیعان بیعن بیعن بیعان او بیعنان او د خفيفه بشي بیعن بیعن او بیعن.